یو حرس دی او یو مسابقه او مسارعه په دین د په دین کې د یو بل نه وړاندې کېدل دي. کله کله دا دواړه صفتونه انسان ته مخې ته جمع شي دی فرق نشي کولی او د هغې د وجې نه دواړه خلق کېږي، حالانکې په دې کې دا حرس مضموم دی، ښه شی نه دی، او دا مسارعه او مسابقه په دین دا ښه شی دی. حرس دا دی چې په څه طریقه باندې دنیا سړی د جمع کولو کوشش وکړي، حالانکې ده ته حاجت نه او د ده ضرورت نه زیات دی. مثلا د مال حرس، د خوراک څښاک حرس، د کپړو حرس، د جیداد حرس وغیره وغیره. کله کله انسان د دې حرس د وجې نه د حرام هم ارتکاب وکړي، په حلال او حرام کې فرق نشي کولی. دا حرس مضموم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې د دې حرس مبارک راځي چې که د آدم زوی ته، د آدم بچي ته یو خوړ ډک د مال ورکړی شي نو دی به وایي چې دویمه دې داسې وې، او چې دوه خوړه ډک ورکړی شي د مال نو دی به وایي چې دریم دې داسې وې، او د ده خوله او خېټه به صرف په خاورو باندې مړېږي، په بل څه باندې نه. دا حرس مضموم دی. بل هغه دی چې هغه حرس نه دی مضموم، بلکې دا مسابقه یا مسارعه فی الدین، د په دین کې د یو بل نه وړاندې کېدل دي، په طاعاتو کې د یو بل نه مخکې کېدل دي، د الله په بندګۍ کې د یو بل نه نمبر وړل دي. مثلا یو کس دی هغه فرایض کوي او تا د هغه سره مقابله شروع کړه او تا نفل هم شروع کړل له فرضو سره، نه ته وړاندې شوې، یا هغه نفل مونځ کوي او تا د نفل مونځ سره سره روژې هم نفلي نیول شروع کړل، یا هغه روزانه یو سپاره تلاوت کوي او تا د هغه په مقابله کې 3 سپارې تلاوت شروع کړو، یا هغه د الله په لار کې 1 لاکھ روپۍ ورکړي، تا 2 لک روپۍ ورکړي، نو دا مسابقه فی الخیرات ده. صحابه کرام په دې کې د یو بل نه مخکې کېدل. او یو مثال خدا دی د مال په خرج کې چې حضرت عمر رضی الله عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړو په یو موقع باندې، نو حضرت عمر رضی الله عنه د کور نیم سامان ټول راړو او دا سوچ و چې نن زمانه په دې کې څوک نشي وړاندې کېدی، ابوبکر نه به زه مخکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور ټول اساس راوړي وه. عمر وویل چې په دې موقع ته زه مخکې نشم نو زه نه نشم مخکې کېدی. بهرحال تفصیلي واقع ذکر کول مې مقصد نه دی. دویم واقعه، صحابه کرام فقرا یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلل، وایي چې یا رسول الله زمونږ د اغنیا وروڼه خو زمونږ نه وړاندې شول، ځکه چې مونځ مونږ هم کوو هغوی هم کوي، روژې مونږ هم نیسو هغوی هم نیسي، جهاد ته مونږ هم ځو دوی هم ځي، په یو کار هغوی کوي او مونږ نشو کولی، او هغه دا چې هغوی د الله په لار کې مال خرج کوي او مونږ نشو ورکولی ځکه چې مونږ سره شته نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ته زه یو شیخ یم چې تاسو دا کوئ نو تاسو پسې څوک نشي رسېدی الا هغه کس چې څوک ستاسو په شان کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تسبیحات وښول، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. دې فقراو صحابه دا ویل شروع کړل. څه وخت پس هغه اغنیاو صحابو ته هم پته ولګېد، هغوی هم دا ویل شروع کړل. نو دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه رال چې یا رسول الله دا خو زمونږ اغنیا وروڼه هم شروع کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غالبا په جواب کې دا ارشاد فرمایل چې دا خو د الله فضل دی چې په چا باندې وشي. نو بهرحال دا مسابقه فی الدین دا ښه شی دی او دا جایز دی چې یو سړی په نیکیو کې د بل نه مخکې کېدو کوشش کوي، او تر څو چې حرص دی چې د هغې تذکره مخکې وشو هغه مضمون دی.